چار وشو کنه چې دین ته شیخ شولي دین ته دا شاید کېږي کښلای نوی ته جوړېږي تلوز وي وي او داسې ځایونه وي وړکي او سبق پسې شوري شي دا کوټکای غونډه انشاءالله په اتفاق وي سره انسان غرور مکړه تل بنوي د ځواني یو ځل خو به د خامخا اوس کیسه چې کومه وکړه چې یاره دا جماعت زه ډېر زیات خفه وم ډېر خفه وه ته حقیقت خبره ده چې ډېر خفه وه او ته څه وویل چې مطلب زه څه ورته خرڅوم چې موږ جوړ شي کیزه مو ها بیره وي همو ته خرڅولی ته مې چې ورته خرڅوي که دا زموږ دا ورته خرڅوي والله د خدای کور دی چې دا کښلی پرې جوړ کړي که نه دا چې بارو مشه که نه دا جماعت ورپرې راشو نه تاسو لیدلی دی که نه دا ترای کله پسې وکړه کوه خو بارو مشه ورله کېده دا ټکي نه هم باچول خو باشه چار نه کړله صحیح میږه چې خدای پاک چې دا صلاحیت شیخ دی په خپل قدرت جوړ کړي او تبلیغونه څرنګه ترتیب وو تبلیغونه ورسره که نه خو تبلیغونه ته تکلیف دی چې به ونه بغا ونه دی اوس داسې شپه کړی نو دا چې غا نه وه تکلیف وته ښه دا جماعت انشاءالله اوس دا د سهار نه دا شاید کېږي کښلی نوی ته جوړېږي تلوز وي وي او داسې ځایونه وي وړکي او سبق پسې شوري شي دا کوټکای غونډه انشاءالله په اتفاق وي سره په دا خبره باندې خوښېږې نه شوې پې خوښ مطلب تو څرنګه محسوسوئ خدای پاک زره زبردست چار وشوه که نه چې دین ته شیخ شولي دین ته چې جامع لمین ده نه وي بیا خو بدینه شولي بالکل بشکه جامع لمین نه که مثال دی جامع لمین ده نه وي خدای بدینه کېږي که نه موږ چې خدای پاک خدای جماعت کښلی جوړ کړه خدای پاک دغه بنګون ته څومره ډېر خلک دي حاضرینه ورکړي پروردګار دا 22 کورونه هویای نه دا داس خو خودي سلام ډېر کسونی دا چې سر سپیشل خالق دی سر سپیشل خالق سپیشل خالق دی درې سره ورسو پیناو پسې ان شاء الله دا جماعت دایته جوړیږي د الله په فضل سره د مو یو خواهش وو په زندگی شي چې یو جماعت زو داسې ودروم چې مطلب زکه وکنه په دنیا باندې چې میجو ثواب دا جماعت د سار نه برابرېږي دا اوس باندې زه یو ځل بیا کسم ان شاء الله دا بچون ټول په دلته کې دینی تعلیمات حاصلوي مطلب دلته کې یو بچایغه داسې نشته چې د سبق ویل چې د جماعت د واس خبره نه دو مطلب دا ان شاء الله کښلی برابرېږي به باندې باس وته کېږي تلو وته جوړېږي هر قسم چار وته کېږي د میژو څو ورڼه دي خویندې مې دي چې په ناروې شاستېږي چې همیشه یې موږ ته پټ کړي انشاءالله هغې په تعاون سره دا جماعت بیا جوړېږي او ډېره مهرباني شکریه د لوی الله په امان پاکستان پاینده باد